السلام علیکم. تاسو ته پته شته چې زموږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کومې کورنۍ سره تعلق ساتو؟ زموږ د نبی مشران او آبا او اجداد څوک وو؟ زموږ نبی د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی. او د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دوه پیغمبران تیروتي دي، یو اسماعیل علیه السلام او یو اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د مشر بیبي حضرت ساره علیه السلام بچو، او اسماعیل علیه السلام د هغه د دویمې بیبي حضرت هاجره علیه السلام بچو. د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام چې اسرائیل داغه لقب دی او داغه اولاد ته بنی اسرائیل وای، او د اسماعیل علیه السلام اولاد ته بنی اسماعیل وای. د اسحاق علیه السلام په اولاد کې په زرګاو پیغمبران راغلي دي. په قرآن کې اکثر پیغمبران بنی اسرائیلی دي، او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې صرف یو نبی راغلی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. موږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د والد صاحب نوم عبدالله و، د عبدالله صاحب د والد صاحب نوم عبدالمطلب و، چې دا زموږ د پیغمبر نیکه دی، او د عبدالمطلب صاحب د پلار نه هاشم نوم، او د هاشم په وجه باندې دې کورنۍ ته بنو هاشم وای، یعنی د هاشم اولاد. زموږ د پیغمبر خاندان بنو هاشم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آبا او اجداد کې د پلار نه تر عدنان پورې 21 کسان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جبه مبارکه مونږ ته بیان کړی دي. د هاشم پلار عبد مناف، بیا قصی، بیا کلاب، بیا مره، بیا کعب، بیا لوی، بیا غالب، بیا فهر، بیا مالک، بیا نظر، بیا کنانه، بیا خزیمه، بیا مدرکه، بیا الیاس، بیا مزر، بیا نزار، بیا معد او بیا عدنان. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د عدنان نه اخوا بیا په نسب کې د روغجنو خلکو دروغ هم ویلي دي. عدنان بلا شبه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې، ځکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خو د عدنان نه والا تر اسماعیل پورې په دې نسب کې دروغ دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د عدنان نه اخوا نه تو. ها کتابونو کې هغه نسب د اختلافاتو سره علماو لیکلی دی، او د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نه واخله بیا په بعضو کتابونو کې تر آدم علیه السلام پورې هم نمونه لیکلی شوي دي، کوم چې معلوم دی او په تاریخ کې لیکتي، کمې زیاتې پکې دی. کورنۍ ته به بنو اسماعیل ویلی کېدل، دې ته عدناني هم وایي. خو په دې کورنۍ کې چې کوم دا فهر دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرانو کې 11 نمبر فهر بن مالک، دله خلکو لقب ورکړو د قریش. دا د عزت نوم خلکو ته استعمال کړو. د دین وروسته بیا دې ټولې قبیلې ته به خلکو قریش وي. د دې وجه عالمانو لیکله په عربی کې په سمندر کې چې کوم خطرناک غټ مهی شارک هغې ته قرش وي، قریش د هغې تصغیر دی. نو دې کورنۍ ته د زور د وجنه، د طاقت د وجنه، او په خلکو باندې دبدبې د وجنه، لکه څنګه چې شارک مهی زوروري د زور د وجنه فهر ابن مالک ته خلکو قریش وي. نو دې قبیلې ته د دین وروسته بیا قریش ویلی کېږي. او فهر بن مالک ته د قریش ویلو نور وجه هم علماو په خپل کتابونو کې لیکلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د آبا او اجداد د وجنه شاعران او په کتابونو کې د الله نبی ته مختلف نمونه خلک استعمالي. هاشمی دا د پیغمبر علی السلام خاندانو، بعض خلکو ته مطلبی هم وي د نیکه عبدالمطلب د وجنه، د 20م نیکه د وجنه ورته خلک عدنانی وي. موزری ورته هم په نوم کې استعمالیږي، او کنانی ورته وي د کنانا د وجنه، او فهر د وجنه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قریشي وي، بعض خلکو ته قرشي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې مونږ له پکار دي چې مونږ د هغو خاندان یاد کو، خپل بچو ته هم زده کوو.